الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا محبوب رب العالمين. رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال په دغه بابرکت میاشت او دغه بابرکت میاشت په دغه بابرکت ورځ باندې او د خیرونو او د برکتونو نه په دغه ډک ساعت کې زموږ ستاسو ټولو د دغه حاضرو او د حاضریدونکو ټولو د حاضری په خپل بارگاه کې قبول مقبول او منظور فرمایي. او رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال زموږ ستاسو د دواړو جهان خوشحاله عزتونه برکتونه او رحمتونه نصیب فرمایي. اسلام مونږ لا د خوشحالو د پاره او د خوشحالو د اظهار د پاره دعا اخترونه مونږ ته الله تبارک وتعالی په شریعت کې مقرر کړي دي. یو ته عید الفطر اختر ویلی شي چې مونږ ستاسو ورته وړوکی اختر وایو، او دویم نمبر اختر عید الاضحی اختر دی چې مونږ ستاسو ورته غټ اختر وایو. او د دغه دواړو اخترونو په شا باندې ځان لا مقاصد دي او ځان لا دغه اخترونو فلسفي دي چې په دې موقع باندې زما زیر بحث موضوع نه ده. خو دومره به ووایم چې کله رمضان کریم 10 ورځې یا یو کم 10 ورځې مسلمانان روژه ونیسي، تراویح وکړي او د خدای پاک په بارگاہ کې مختلف قسم عباداتو گلدستے وړاندې کی او د الله حکم تر سره کی، نو خدای پاک دغه یو میاشتې د عبادت کې د مشغولتیا نه بعد الله پاک د تفریح د خوشحاله د سرور او د فرحت لپاره مونږ له خدای پاک یو ورځ راکړه چې هغې ته د واړه اختر ورځ ویلی شي. بیا چې کله مونږ تاریخ وګورو نو حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام هغه لویه قربانی او د اسماعیل علیه السلام هغه لویه قربانی هغه مونږ ته خدای پاک د اختر په صورت کې بار بار دهراوېدو دپاره خدای پاک د غټ اختر ورځ راکړه. تمهیدی کلماتو کې زما مقصد د دغه اخترونو لینک ورکولو نه دا دی چې اسلام کې صرف اور صرف شرعی اخترونه دا 2 اخترونه دي. د 2 اخترونو نه زیات بل اختر نشته دی چې کم ته شرعی اخترونه او اصطلاحی اخترونه وایي، هغه 2 اخترونه دي بس. باقی الله پاک د خوشحالو د پاره مختلف موقع مونږ له نورم را کړي دي. د 2 کسانو واده وشي، هلک و جینۍ مونږ له د ولیمې خوشحالۍ موقع را کړې ده
خو هغه خوشحالي صرف اور صرف د هغه چا دپاره وي چې د چا په کور کې واده دی. د اخترونو غوندې عمومي خوشحالي نه ده. همدغه شان دی کله یو ماشوم پیدا شي چې د چا په کور کې پیدا شي، هغې له خدای پاک د یو خوشحالۍ موقع ورکړې ده او په شریعت کې د هغې ګنجایش حکم دی چې هغې ته د حقیقي خوشحالي ویلی شي. او تیر په تیره باندې د امت مسلمه دپاره لغوي معنا باندې چې کوم عید و اختر دی چې هغې ته مونږ عید میلاد النبي وایو، هغه هم زمونږ د مسلمانانو دپاره یو خوشحالي ده. خو لیکن مقصود و مطلوب زما دا دی چې اسلام مونږ ته شرعي توګه باندې یا لاندې انفرادي توګه باندې چې کومې خوشحالیانې راکړي دي، نه په اصطلاحي او شرعي اخترونو کې کرسمس شرطه اختر دی او نه انفرادي خوشحالیانو کې کرسمس شرطه اسلام مونږ ته د اختر دپاره حکم کړی دی. مقصود او مطلوب زما دا دی چې اسلام مونږ ته چې کوم اختر راکړي دي، کرسمس ډے او 25 دسمبر، دا د اسلام اختر نه دی. دا اسلام عمومي توګه باندې هم د خوشحالۍ څه تصریح او څه حکم نشته دی او نه چېرته انفرادي توګه باندې د دې د خوشحالۍ مناولو چېرته اسلام موږ له تصور راکړی دی. نه، موږ ته چې اسلام کمې د خوشحالۍ که اجتماعي طور باندې دي که انفرادي طور باندې دي، کمې خوشحالۍ الله تبارک وتعالی موږ ته اسلام کې مقرر کړي دي، په هغې یو خوشحالۍ کې کرسمس ډے چې دا نشته دی. چونکې د دې جمعې خطاب زما کرسمس ډے په دې بنیاد باندې دی چې په بله ورځ باندې 25 دسمبر دی او 25 دسمبر په ټوله نړۍ کې په ټوله دنیا کې ډېر په عقیدت سره او په احترام سره عیسایان مناوي. او چې څوک هم د عیسایت د دغې بدبویۍ نه څوک هم بدبوداره شوی دی، هغه هم دا شیزونه ورسره مناوي. او کله ناکله څوک په دې صورت کې چې دا خو روشن خیالي ده یا ساتې مونږ ته اسلام چې سم راکړي دي، دې نه زیاته روشن خیالي نشته دی، دې نه زیات روشن دین نشته دی، د دې نه زیات ښکلی او رنگین دین نشته دی چې مونږ ته کم اسلام کم تعلیمات راکړي دي. که چېرې په دغې 25 دسمبر باندې یهودیان او خاص کر عیسایان که چېرې دوی خپله کرسمس ډے بطور عید مناوي، بطور تہوار مناوي، بطور اختر مناوي، دیم عیسایان دي، عقاید هم پلید دي، دوی خپل هم پلید دي، او چې کم تہوار انداز دی او د عید انداز دی، هغه انداز هم پلید دی، دا دی نجس. او که چېرې تاسو یې نه ګورئ چې یار دا به نجس وي که به نه وي، تاسو ټوله دنیا وګورئ چې چرته اور لګېدلی دی، یا یهودیانو لګولی، عیسایان یې ملګري دي، او یا چرته عیسایانو لګولی دی، یهودیان یې ملګري دي. د دوی نظریاتو کې فساد پروت دی، د دوی په سوچ و فکر او په ضمیر کې تخریب کاری پرته ده. دا صرف او صرف مونږ ته ظاهره باندې داسې ښکاري چې دا ډېر سم خلق دي، د دوی نه د قرآن په اصطلاح کې د حدیث مبارکو په اصطلاح کې د ټول نه لوی دهشتګرد دا یهود او نصارا دي. بیا به مسلمانان 25 تاریخ باندې 25 دسمبر باندې په کومه معنا باندې او په کومو سترګو باندې به د یهودیانو د عیسایانو خاص کر د عیسایانو دغه تہوار مناول به څوک روشن خیالي ورته وایي، څوک ورته چاله یو بل مبارکبادي ورته ورولګي. یاد ساتئ 25 دسمبر باندې چې کم کرسمس ډے مناویږي، که هغه زموږ ستاسو اقلیت په پاکستان کې اقلیت والا عیسایان مناوي، او که په ټوله دنیا کې څوک عیسایان دا ورځ مانځي او دغې ورځ د تہوار او د عید په طور باندې دوی د هغې مناودلو کوشش کوي او کوي،
یاد ساتئ اسلام و مسلمان د دغه اختر سره ذره ذره تعلق هم نشته دی لرې لرې پورې د دغه تهوار او دغه اختر سره تعلق هم نشته دی خو لیکن ډېر د کم علمۍ په بنیاد باندې د ډېر د کم عقلتوب په بنیاد باندې کله ناکله موږ مسلمانان چې چونکې لا علم یو د شریعت سره زمونږ واقفیت نشته د شریعت د احکاماتو مونږه لرې لرې پورې مونږ سره تعلق نشته دی د دې د وجې نه مونږ نه هغه کارونه صادر شي چې کم اسلام کې هغه پښتانه وایي چې دا کار په څلورو مذهبونو ناروا دی دا کرسمس ډے په څلورو مذهبونو ناروا ده د دې مناول ناروا دي د دې کرسمس ډے مبارکبادي ورکول ناروا دي د دې وجې نه حاضرینو رب ذوالجلال خالق کائنات قرآن کریم کې په مختلفو آیاتونو مبارکو کې او دارنګې دا حدیث مبارکو په یو لویه مجموعه کې د دې خبرې استدلال او استشهاد شته دی چې د داسې کرسمس ډے مناول یا داسې د دوی تهوارونه مناول دا په حقیقت کې دا د خپل ایمان زیان دی دا د مسلمانانو د خپل د ایمان لا نقصان ورکول دي خو لیکن شاید چې مسلمانان په دې حقیقت باندې نه پوهیږي عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرمائی مسلمانانو ته خطاب کئی ارشاد فرمائی امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل امت مسلمہ ته خطاب کئی ورته فرمائی اے مسلمانانو تاسو د غیر مسلمه د مشرکانو د یهودیانو د عیسایانو اخترونو لا او د اخترونو زینو لا مورځئ عادل بادشاہ عمر فاروق فرمائی چې د هغې اخترونو لم مورځئ او د هغې د اخترونو زینو لم مورځئ او بیا ورته ارشاد فرمائی چې مسلمانانو تاسو پر رب باندې یقین وکئ چې کم ځای کې د یهودیانو د عیسایانو د مشرکانو چې په کم ځای کې د هغوی اختر مناویږي هغې باندې د خدای پاک قهر راوریږي عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمائی هغه ځایونو باندې د خدای پاک قهر راوریږي چې په کمو ځایونو کې یهودیان او عیسایان او مشرکان او مجوسیان خپل اخترونه مناوي او قهر به په ولې نه را نازلیږي زه سره په لنډو الفاظو کې د پویولو کوشش کوم او هغه دا زه به صرف تاریخ طرف ته ستاسو ذهن لږ مختصر غوندې بوزم او دا خبره لږه په غور باندې واورئ کرسمس ډے چې کم 25 دسمبر باندې د عیسایانو کم اختر دی دې تاریخ کې دوه قوله ذکر دي یو قول دا دی چې دا اختر ځکه دوی جوړ کړی دی چې عیسایان وایي چې په دې ورځ باندې عیسی علیه السلام پیدا شوی دی او عیسی علیه السلام د پیدایش ورځ دا د عیسایانو دپاره د اختر ورځ ده دویم نمبر تاریخ په دې باندې لیکل کوي چې نه دا تقریباً 336 عیسوی پورې د کرسمس ډے څه تصور نه و په څلورمه صدۍ کې د کرسمس ډے آغاز یو پادری وکړو او پادری راغی او د خپل شغل دپاره او د خپل سور مناولو دپاره په ګرجا کې او د دوی په عبادت خانه کې هغوی څه شمې ممې ولګولې او څه څیزونه د هغې مندر د هغې چې کوم پادریانو عبادتګاه ده د هغې وړاندې څه شمې ممې ولګولې شوې څه څیزونه میزونه خرڅ را خرڅ شول خلکو له خوښ کړو په کال باندې د هغې رسم شروع شو او تر دې پورې رسم شروع شو چې بیا د دوی ابتدا کې د دوی د مذهب مطابق مناوېدو بیا وروستو پکې ګانې بجانې ډول سرڼې او څه لهویات او لغویات او څه د انسانیت نه پریوتي کارونه یې پکې شروع کړل دغې پریوتي کارونو ورځ ته د اسلام او د شرع خلاف او زه دا جمله ویل غواړم په دغې ورځ باندې هغه کارونه کوي چې کم کارونه د دوی په انجیل کې هم ناروا دي هغه رسومات پکې ادا کوي چې د دوی په خپل کتاب
انجیل کې مغه سیزونه ناروا دي دغه تاختر ویل شي دا دوه قول دي یا د ابتدا نه دا روانه ده او یا تقریبا په 336 عیسوی کې دا یو پادری دا ورځ ایجاد کړې وه او په دې ورځ باندې اوسه پورې بیا په جرمن کې د جرمن چې کوم عیسایان دي هغوی خو وله یو بل تصویر و شکل ورکړو په دې ورځ باندې سټیج ډرامه کېږي او سټیج ډرامه کې مریم بیبي هم جوړه کړې وي او دارنګې عیسی علیه السلام هم جوړ کړی وي چې کومې ونې لاندې عیسی علیه السلام پیدا شوی او د مور بیبي ته د ولادت دردونه راغلي هغه ونه هم جوړه کړې ده هغوی د یو ډرامې په صورت کې د عیسی علیه السلام ولادت خلکو ته شو کوي په سټیج ډرامه باندې تر دې حده پورې د هغوی د خپل مذهب مطابق د عیسی علیه السلام شبیه جوړول د مریم علیه السلام شبیه جوړول او د خپل تصور باندې د خپل عقایدو لفروغ ورکول دا په دې انداز باندې په دې ورځ باندې کیږي په 25 دسمبر باندې نو دا هغه کرسمس ډے دا ده اوس زه عرض کول غواړم د دوی قرآن کریم کې څه راغلی دي چې دوی قرآن کریم کې د دوی عقیده بیان داسې راغلی دی چې عیسایان وایي چې عیسی علیه السلام دا د خدای پاک زوی دی دا جمله لگا واورئ دوی ایمان دا دی عقیده دا ده قرآن فرمایي چې وقالت اليهود عزیر ابن الله یهودیان وایي چې عزیر علیه السلام د الله زوی دی عیسایان وایي چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی او کرسمس ډے په دې نیت مناوئ چې عیسی علیه السلام په دې ورځ پیدا شوی دی او قرآن وایي چې د دوی عقیده دا ده چې دا د الله زوی دی گویا کرسمس ډے مطلب دا شو په دویمو الفاظو کې چې عیسایان وایي چې کرسمس ډے هغه ورځ ده چې عیسی علیه السلام د الله نه پیدا شوی و العیاذ بالله ثم العیاذ بالله د الله زوی دی د مریم بیبي نه پیدا دی گویا د دوی عقیده دا ده چې په دې ورځ باندې د الله زوی پیدا شوی دی نو تاسو نه پوښتنه کول غواړم چې ته عیسائی ته کرسمس ډے په میسج کې د چا سره تعلق دی د چا سره رابطه ده کرسمس ډے مبارکباد هغه ته ورکوئ یا 25 تاریخ باندې به تاسو له خپله میسجونه راشي ډیر ناپوهه مسلمانان به درله کرسمس ډے مبارکباد به درله درکوي په فیسبوک باندې سوشل میډیا باندې به یو غوبل شروع وي نو د دې مقصد دا شو چې مسلمان کله مبارکباد ورکوي چې تا د کرسمس ډے مبارک شي د دې خو دا معنا شوه چې تا وله دا مبارکباد ورکړو چې عیسی علیه السلام د الله زوی پیدا شوی دی دا د مبارک وي العیاذ بالله نو ستا ایمان چرته لاړو د دې د وجې نه حاضرینو مبارکبادي ورکولې مسلمان لم ناروا ده همدارنګې مبارکبادي ورکولې عیسائی لم ناروا ده په دې باندې انسان که چام چاله مبارکبادي ورکړه دا انسان د دوباره ایمان تازه کی او کچره په دې الفاظو باندې ستاسو ذهن نه خلاص شوی نو یو حواله عرض کول غواړم فتاوی تاتارخانیه کې هم دا خبره ذکر ده فتاوی هندیه کې هم دا خبره ذکر ده او دارنګې دا خبره علامه شامی فتاوی شامی کې هم ذکر کړې ده خو زه چې کوم عبارت عرض کول غواړم او بیا وضاحت د درې واړو فتاوجاتو نه عرض کول غواړم د اورېدو قابل دی ابو حفص کبیر رحمه الله تعالی دا د فقه حنفی کې یو ډېر لوی امام تیر شوی دی یو مقتدر د فتوی خاوند تیر شوی دی علما د هغې شان و د عظمت نه خبر دي هغه مبارک څه فرمایي چې لو ان رجلا عبد الله 50 سنة فرمایي چې کچر یو کس ته یو 50 کاله د عبادت وکړو د 50 کاله مسلمانو او 50 کاله د خدای پاک په بارگاه کې د عبادت نذرانه او د ګلدستې وړاندې کړي ثم جاء یوما نیروز واهدى لبعض المشرکین بیضة
فرمایي چې یو کس ته یو 50 کاله عبادت وکړو او چې موږ ورته نوروز کم اختر ورته وایو د مشرکانو اختر دې اختر په ورځ باندې لاړو او یو مشرک لای د دوی د اختر په ورځ باندې د یو انډې په مقدار باندې یو تحفه ولا ورکړه چې ستاسو اختر دی د انډه علما لیکي د دې دپاره ذکر کړې ده چې دا ټول نه کمترین څیز دی د کموالي پاره ذکر کړې ده یو کس ته یو مشرک لای د دوی د اختر په ورځ باندې یو ګفټ ولا ورکړو یرید به تعظیم ذلک او دغه مسلمان چې 50 کاله عابد عبادت گزار دی د دې د ورځې د دوی د اختر د عزت لپاره چې د دوی اختر دی د دوی عزت وشي فقد کفر دا انسان بی ایمانه شو فقد کفر دا انسان کافر شو او بیا مزید فرمایي وحبط عمله او 50 کال عبادت ټول پټوله باندې ضایع شو چې چا د مشرکانو د اختر باندې مشرکانو له مبارکي ورکړه او هغې له یې تحفه ورکړه او مقصد د دوی د اختر عزت و تعظیمو دا انسان کافر هم شو 50 کاله عبادت هم ضایع شو او علامه شامی رحمت الله علیه د دې لاندې لیکي چې کچرې چا د هغوی د تعظیم دپاره ورنه کړو د هغوی اختر تعظیم یې ونه کو نیت یې دا نه و چې زه د مشرکانو د اختر عزت وکم بلکې اسی گفت ولا ورکړو چې کافر کیږي نه خو ایمان باطل د اعمال باطلیږي کبیره ګناه ده نو دا مشرکانو د دغه یهودیانو د دغه عیسایانو په اختر په ورځ باندې د هغوی د اختر عزت کول دا ایمان تباه کوي 50 کاله چا عمر دی 80 کاله چا عمر دی د هغې ایمان او اعمال تباه کوي چې کم 25 دسمبر روان دی دا په سختو په زګو الفاظو درته زه نه یم لګیا شریعت دا فرمایي ګور یاد ساتئ په دغه 25 دسمبر باندې ډیر کرتا فیسبوک به تاسو وګورئ میسنجر باندې مختلف قسمه سوشل میډیا باندې مسلمانان د دوی د تهوار او د هغې د اخترونو مبارکبادیانې خلکو له ورکوي مسلمان له ورکوي غیر مسلم له هم ورکوي که د هغوی د اختر عزت مقصود ایمان لاړو که هغې د اختر عزت مقصود نه و هسې دا یو قسمه یو رایج شو دا خبره بیا هم کبیره ګناه ده د دې وجې نه سرور دو عالم صلی الله علیه وعلى آله وسلم مبارک ارشاد فرمائی من تشبه بقوم فهو منهم حضور فرمائی چې کم یو کس په دنیا کې د چا مشابهت وکړو د چا تشبیه په خپل اعمالو کې راوسته او د چا مشابهت او د چا د اعمالو په شان د اعمال وکړل د هغې سره محبت د هغوی د محبت په شان دی وکړو حضور فرمایي قیامت کې هم دا انسان د هغوی په صف کې راوچتیږي که چېرې یو انسان د هغوی کرسمس ډے مناوي او کرسمس ډے ته روشنخیالي وایي چې خیر دی په دې کې څه دی هیڅ خیر پکې نشته څه شي خیر دی څه دنیا به ورانه شي دنیا ورانېږي نه ایمان ورانېږي ایمان تباه کېږي دې سره په داسې موقعو باندې ضرور خبره ده حاضرینو چې د اسلام رهنمایي د مسلمانانو دپاره ضروري ده بعضې خبرې د انسان د ګناه په دایره کې راځي ګناه ده هغه هم بده خبره ده خو بعضې کارونه د انسان ایمان تباه کوي زمونږ مشران د دغه کرسمس ډے نه خبر هم نه خو دغه سوشل میډیا د هر څه لړل او تپل شروع کړل حق د باطل سره ملګری کړو باطل د حق سره ملګری کړو او د ځوانانو د نوجوانانو کم طرف دی دی په یو داسې لار باندې روان کړو په لار باندې ګامزن کړل چې د هغې انجام او اختتام د ګمراهۍ نه بل شی نشته دی غرض مده حاضرینو چې د حضور مبارک د تعلیماتو نه د قرآن کریم مبارک د آیاتونو مبارکو نه دا خبره مونږ ته واضحه ده چې د یهودیانو د عیسایانو اخترونه نمانځل د هغې مبارکبادي ورکول د هغوی سره پکې شرکت کول دا کبیره ګناه خو اسم ده خو د بیمانۍ نه او د ایمان د ختمېدو نه کمه خبره نه ده
په داسې څیزونو کې روشن خیالۍ په نامه باندې دغه څیز له ترویج ورکول رواج ورکول دا موږ د ایمان د خطرې ګنډي به جاویدل دي. د دې د وجې نه سرور دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په روایاتو کې چې کم د یهودیانو د عیسایانو د مشابهت کم تردید فرمایلی دی کم مذمت فرمایلی دی انسان حقیقت ته چې په خپل ایمان باندې ویریږي او سرور دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته ډېر ښکلی فرمان عالی شان دا هم پرېښودی حضور فرمایي من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه. حضور فرمایي ترمذي حدیث دی چې د مسلمان شان دا دی چې هغه کارونه به پرېږدي چې کومو کارونه نه دنیاوي فایده وي او نه دینی فایده وي. حضور فرمایي د مسلمان شان دا دی د مسلمان د ایمان کمال دا دی یعنی هغه انسان و مسلمان ایمان کمال ته رسېدلی دی چې د کم انسان په زندګۍ کې لایعنی کارونه نه وي او لایعنی کارونه محدثین فرمایي چې کمو کارونو باندې نه دنیاوي فایده مرتب وي او نه دینی فایده مرتب وي هغه کارونو کې انسان مشغوله کیږي دا د مسلمان او د مؤمن شان نه دی. د مؤمن شان دا دی چې دغه کارونه به ځان لرې ساتي چې په کم کار کې نه دنیاوي فایده وي او نه پکې اخروي فایده وي. کرسمس ډے کې خو فایده حاصل نشته الټه د ایمان نقصان دی پکې. د دې د وجې نه 25 تاریخ را روان دی په دې ورځ باندې نه پوسټ لایک کوي نه چرته چاته مبارکبادي ورولېږئ او نه چاته د کچرې د چا په حلقه احباب او دوستانو کې څوک داسې عیسائی موجود دی هغوی ته هم چرته ورونه لېږئ مبارکبادي ورته ونه لېږئ چرته د دوی دا سره او شنه ګلونه یو بل له ورکوي چرته هغې پوسټونه ونه کوي چرته هغه په چې کم واټساپ کې کم تصویران لېږلی کېږي هغه چرته ونه لېږئ ځکه چې د کبیره ګناه نه کمه ګناه خو دی خبرې شته هم نه. د دې د وجې نه سرور دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په شد و بد باندې تر دې پورې چې هغوی چې کم د ذاتی عبادات تی احکامات تی د هغې په مخالفت کې حضور مبارک فرمایي چې تاسو خپلې ګیرې اوږدې کوئ او خپل برتونه چې دا واړه کوئ د دې دپاره تاسو د یهودیانو د عیسایانو د مشرکینو مخالفت راشي. مختلف روایت مبارکه راغلی دي چې هر کله به حضور مبارک په وضع قطع کې د هغوی د مخالفت حکم کړی دی چې یهودیانو د عیسایانو سره چرته مشابهت ونه کوي. حضور مبارک د هغې سړي باندې هم لعنت ویلی دی چې د ښځې مشابهت کوي او هغې ښځې باندې الله رسول لعنت فرمایلی دی چې سړي مشابهت کوي نو په هغه باندې به څنګه لعنت نه وي په هغه انسان باندې چې د یهودي او د عیسایي مشابهت کوي باغی باندې خو زوردار لعنت ته. ځکه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمای دا خلکو عبادتگاهونو ته داغې د عید او تهوار مرکزونو ته مداخلېږئ ځکه چې د یهودیانو د عیسایانو د مشرکانو په عبادتگاهونو باندې او د هغوی د تهوار په مراکزو باندې د خدای پاک قهر راوریږي. نو کچره څوک غواړي چې زه د العیاذ بالله د خدای پاک په قهر کې راګیر شم بیا دا کار کوي خو که څوک د خدای پاک گرفت نه د خدای پاک د قهر نه یریدل غواړي نو کم از کم د دوی مشابهت نه دی کول پکار. او بیا خو دا نږدې ورځې تاسو وګورئ موږ ولې د یهودیانو له مبارکبادي ورکو ولې د هغوی تهوار مناو کو په غزا کې دوی څه راغستي دي. اسرائیل څوک دی یهودیان امریکا څوک دی عیسایان او دواړو په ملګرتیا باندې غزا کې څه روان دي. آیا بیا به مسلمان د هغوی مشابهت کوي چې زمونږ خویندې زمونږ رونه زمونږ ګلونه ماشومانانې یتیمانان کړل څه شهیدان کړل تقریبا 20,000 کسانو افرادو تعداد د شهیدانو ورسېدو 60,000 کسان شهیدان شول. 60,000 په خوله باندې ویل خو آسان دي خو چې چا په کور کې خدا نه خواسته یو مړی مو شي نو د هغې د کور حالات به تاسو د نظر لاندې وي چې د چا په وطن باندې 60,000 شهیدان وي په زرګونو باندې اسپتالونو کې پراته زخمیان وي او په اسپتالونو باندې هم درله حملې کوي او بیا به مونږ وایو چې مونږ 25 تاریخ باندې کرسمس ډے مبارکباد چاته ورکو د هغه مناو کو چرته په کمه خوله باندې.
په کم تصور باندې په کم ضمیر باندې د دې وجې نه حاضرینو بعضې خبرې د جهالت د صادر لاندې نه ساتل پکار بعضې خبرو په زګو باندې الفاظو باندې دا غیرت کول پکار دي او څوک چې روشن خیالي ګڼي هغه پوه شه او ایمان یې پوه شه خو قرآن او حدیث چې څه وایي هغه دای چې کم ما تاسو ته د خپل علم او د فهم په رڼا کې تاسو ته وړاندې کړل الله کریم د موږ د دینی تعلیماتو پیروکار جوړ کی الله کریم د مشرکانو د یهودیانو د عیسایانو د هندوانو د رسوماتو نه موږ په امن او امان کې وساتلی کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین امین الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه وذریاته واهل بیته اجمعین. رب کریمه فلسطین په مسلمانانو باندې رحم وفرمای. خدای شهیدانو شهادتونه قبول کې زخمیانو خپل خولې لاړې دارو کې خدای نور امن و امان صادر په خور کې خدای د فرشتو په ذریعه باندې مجاهدینو د حماس ته قوتونه او طاقتونه او مرسته او استعانت ور نصیب کې. رب کریمه د مسلمانانو په جمله مسلمانانو په حال باندې رحم فرمای. خدای پاک موږ د خپل پاک دین د تعلیماتو نپوه نصیب فرمای او په دغه دین باندې او په اسلام باندې قبول شوی عمل زمونږ نصیب فرمای. رب کریم مونږ په حال باندې رحم فرمای. خپل وطن ته دعا او چې خدای ملک پاکستان استحکام نصیب کې او د الیکشن ورځې بیا را روانې دي. دعا او چې خدای پاکه مونږ وطن ته هغه خلق منتخب کې چې کم خلق د وطن د پاره د مسلمان د پاره د اسلام د پاره بهتر وي. خدای که هغه هر څوک وي خدای هغه کسان په مونږ باندې نافذ کې هغه کسان په مونږ باندې راولي چې کم الله او الله رسول د پاره ښه وي د الله د دین د پاره ښه وي د اسلام او د مسلمان د پاره ښه وي د عام او د خاص د پاره ښه وي. خدای هغې خلکو انتخاب فرمای. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.